بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. پر تاریخ و تراجم باندې بعضی کتب ذکر کوو، دا غوی تعارف ان شاء الله تعالی کوو. پر تاریخ باندې خو کتابونه ډیر لیکل شوي دي، نو ټول کتابونه خو نه مطالعه کیږي. بعضی اهم جامع کتابونه موږ مختم ذکر کړي دي او نور به ان شاء الله تعالی ذکر کوو. دغه رقم د تراجم او سوانح چې کوم کتابونه دي هغه ډیر کتابونه دي. په هغه کتابو کې یو کتاب دی د فتوح مصر والمغرب په نامه سره. دا کتاب د علامه ابن عبدالحکم رحمه الله چې په 250 هجري کې مصنف پات شوی دی. دا د فن په ابتدایي کتابو کې دی، په دا وجه دا کتاب اهمیت لري. قدیم کتاب دی. د مصر چې کوم مشهور اهل علم دي، شعرا دي، وزرا دي، بادشاهان، د هغوی حالات په دا کتاب کې شته. مختصر کتاب دی، په لږ وخت مطالعه کیږي، په کتابخانو کې ملاویږي. دوم نمبر کتاب دی د فتوح البلدان په نامه سره. مصنف په 290 هجري کې وفات شوی دی. دا هم قدیم کتاب دی. که څوک وایي زه چې کوم اسلامي فتوحات د هغوی د معلوماتو دپاره کوم کتاب مطالعه کړم چې هغه جامع کتاب په مختصر انداز باندې، نو دغه دپاره دغه کتاب ډېر اهمیت لري. دا کتاب بل نوم دی کتاب البلدان صغیر په نامه سره هم دی. عبدالقادر محمد علي تحقیق ورباندې کړی دی او د فتوحات پر موضوع باندې دا مختصر جامع کتاب دی. 15 بابه کې تقریبا دی، په 288 صفحاتو کې دی دا کتاب. په دا کتاب کې د عراق کابل چې مشهور نوم یې کابل دی، خراسان، ماوراء النهر او شام، مصر، ایران، سند، دا ټول فتوحات په دا کتاب کې ذکر کوي. سیاسي او تعمیراتي مباحث هم څه پکې شته او سیرت و تاریخ، قصص، بعضې احکام هم په دا کتاب کې شته. حالانکه دا کتاب دی په 288 صفحاتو کې مختصر او جامع ښه کتاب دی. الانباء په تاریخ الخلفاء دا بل کتاب دی. دریم نمبر د علامه محمد ابن علي رحمه الله تصنیف دی چې په 1580 هجري کې مصنف وفات شوی دی. د تاریخ په کتابو کې اکثره داسې چې سیرت نبوي هم پکې، دغه وروسته بیا د خلفای راشدینو سیرت و سوانح، او په دغه کتاب کې هم دغسې د بنو عباسیه تر اخري خلیفه پورې تاریخ پکې دی. د چا ترجمه او سوانح چې ذکر کوي، د هغه نوم، کنیت، لقب، تاریخ د پیدایش او تاریخ د وفات، څو وخت خلافت کړی دی، دا ټول په مختصر انداز باندې ذکر کوي. تقریبا تر 15مې صدۍ پورې د عمرا او خلفاو تذکره په دغه کتاب کې شته. تعلیق تحقیق ورباندې شوی دی، په کتابخانو کې ملاویږي په یوه جلد کې. اگر چې پر دغه موضوع باندې نور کتابونه هم شته. المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، دا د علامه جمال الدین ابي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي رحمه الله کتاب دی. په 1599 هجري کې مصنف وفات شوی دی. دا کتاب ډېر اهمیت ځکه لري چې دغه کتاب وروسته کم کتابونه د تاریخ لیکل کیږي، لیکل شوي دي، نو مؤرخین د دغه کتاب څخه ډېره استفاده کوي. او نن سبا چې تعلیق او تحقیق ورباندې شوی دی، نوې طبعه په 19 جلدونو کې د دغه کتاب د 3000 څخه زیات تراجم په دغه کتاب کې ذکر کړي دي او د 100 څخه کم تراجم د زنانو پکې شته په دغه کتاب کې، یعنې سوانح و حالات. دا د کائناتو د آغاز و ابتدا څخه بیا تر 1504 هجري پورې تاریخ په دا کتاب کې شته، د سنه هجري مطابق پر ترتیب باندې. او علامه ابن الجوزي رحمه الله چې دا کتاب مصنف دی، دغه کتاب اختصار هم کړی دی. د 1504 څخه بیا تر 1528 پورې یو څه اضافه بیا مزید نور تاریخ هم دغه کتاب ته ور اضافه کړی دی. نو گویا دا 2 کتابونه شول. اصل کتاب المنتظم دا په 19 جلدونو کې دی او د علامه ابن الجوزي رحمه الله په دا کتاب کې د تاریخ چې کوم د دې څخه مخکې د طبقاتو کتابونه دي، د تاریخ تراجمو کتابونه دي، د هغه کتابو څخه استفاده مصنف کړې ده. او پر دغه کتاب المنتظم باندې زویل هم لیکل شوي دي، لکه د په آخر په نامه باندې زیل ورباندې لیکل شوی دی. علامه ناصر په نامه باندې عالم 604 هجري کې وفات شوی دی. الذیل علی کتاب المنتظم د امام ابوبکر محفوظ چې په 604 هجري کې وفات شوی دی. او دا رقم پر دغه کتاب باندې دا کتاب ډېر اهمیت لري. اهم مضامین پکې دي چې دا کتاب د پاره بیا یو بل کتاب دی د دکتور حسن عیسی علي حکیم کتاب دی، المنتظم دراسة في منهج و مواردی. په دا نامه باندې کتاب دی، په 602 صفحاتو کې دی.
دغه کتاب که مطالعه سي نو د علامه ابن الجوزي رحمه الله سوانح ترجمه هم په دا کتاب کې ذکر کړی ده او بیا منهج د علامه ابن الجوزي رحمه الله په نقد د حدیث کې په تراجمو کې دا ټول ذکر کوي. دا کتاب په خپل شپږ فصول لري او ډیر ښه کتاب دی په 632 صفحاتو کې. د المنتظم په تاریخ الملوک والامم د پاره د دکتور حسن عیسی علي حکیم دا کتاب دی مطالعه سي نو د کتاب اهمیت په کتاب کې د مصنف منهج په تراجمو کې د مصنف منهج او د علامه ابن جوزي رحمه الله سوانح او ترجمه دا ټول په دا کتاب کې شته. د مزید تفصیل د پاره دغه کتاب مطالعه سي. بیا که المنتظم په تاریخ الملوک والامم مطالعه سي نو ډیر شي. پنځم نمبر کتاب دی تاریخ د بیت المقدس. دا هم د علامه ابن الجوزي رحمه الله تصنیف دی. په دا کتاب کې د بیت المقدس پر تاریخ باندې پر تاریخي پس منظر باندې کتابونه ډیر لیکل شوي دي. خو دا کتاب ځکه اهم دی چې قدیم کتاب دی. بیا د لوی مصنف او عالم علامه ابن الجوزي رحمه الله کتاب دی. د بیت المقدس تاریخي پس منظر مصنف په دا کتاب کې ذکر کوي او فضایل د بیت المقدس، تعمیر د بیت المقدس او بیا په دغه کتاب کې صدقه او روژه نیول په بیت المقدس کې دغه فضیلت او د حضرت ابراهیم علیه السلام زیارت او قبر په باره کې بیان، روایات د بیت المقدس په باره کې، د سفر ابتدا او بیت المقدس، د قبة المعراج په بیت المقدس کې. داسې نور مفید مباحث په دا کتاب کې شته چې محققه طبعه د کتاب په کتابخانو کې ملاویږي. دا مختصر کتاب دی. او یو بل کتاب دی الوافی بالوفیات. دا د علامه صلاح الدین خلیل ابن ایبک صفدی رحمه الله کتاب دی چې په 944 هجری کې مصنف وفات شوی دی. مصنف ډیر تصانیف کړي دي، مشهور مورخ او مؤدب دی او دا کتاب د تراجم الرجال او تاریخ عمده کتاب بلل کیږي. د صلحاء او ادباء او علماء او شعراء او فقها او وزراء او بادشاهانو تذکره ده په دا کتاب کې. ډیره ښه مقدمه ده په دې کتاب کې. دغه کتاب طرز طریقه داسې ده چې د چا ترجمه او سوانح ذکر کوي، د هغه نوم، مشهور نسبت، علمي مقام چې د مرتبه او کومه مشغله او سفرونه، دغه اسفار، واقعات او د اهل علم دغه په باره کې کومه رایه ده، کوم اقوال دي، توصیفي یا تنقیدي اقوال ذکر کوي. دا تقریبا په 90 جلدونو کې دی دا کتاب. بله طبعه په 22 جلدونو کې، بله طبعه په 24 جلدونو کې. علامه ابن الحجر العسقلاني رحمه الله تجرید هم کړی دی دا کتاب. هغه بیا په 7 جلدونو کې دی چې تجرید یې شوی دی، تهذیب یې شوی دی دا کتاب. دا ډېر اهم کتاب دی، ښه کتاب دی. او دا بل د علامه ابو العباس شمس الدین احمد ابن محمد مشهور په علامه ابن خلکان سره چې په 601 هجري کې وفات شوی دی او دا 9 نمبر کتاب. دا ډېر ښه کتاب دی، موصوف د خپل وخت مشهور مؤدب مورخ عالم او دا چې خلکان ولې ورته وایي د دې وجه کتابو ذکر کړی ده. دا کتاب د سوانح حیات او تراجم مشهوره کتاب دی. د ابتدا څخه تقریبا تر 680 هجري پورې په دا کتاب کې د 800 څخه زیاتو کسانو تراجم دي په دې کتاب کې، د علماو، بادشاهانو، محدثینو، فقهاو، شعراو. د دې سره سره مصنف د نور مشهوره کسانو تراجم او سوانح په دا کتاب کې ذکر کړي دي. اگر چې علامه ابن خلکان د ټولو مشهوره شخصیاتو تذکره په دا کتاب کې نه در یو ځای کړی، نه در جمع کړی، په دا وجه د ډیرو مشهوره صحابه کرامو، خلفاو، نور مشهوره شخصیاتو تاریخ ځینې پاته شوی دی. خو مصنف یې د مختصر لیکلو اراده وله، لیکن کتاب بیا هم درس شوی دی. او اول وار دا کتاب علامه ابن خلکان رحمه الله د سنې پر ترتیب باندې شروع کړي. وروسته بیا د حروف تهجه پر ترتیب باندې چې دا ترتیب عام مقبولیت لري او ډیر مشهوري، پر هغه ترتیب باندې بیا کوي. حتی الامکان تاریخ پیدایش، تاریخ وفات، دا دواړه په دا کتاب کې ذکر کوي. د 800 څخه زیات کس 855 تراجم تقریبا په دا کتاب کې شته د علامه ابن خلکان رحمه الله په کتاب کې. دا ټول شان ذکر کوي په جامع انداز، په اسانه اسلوب او طریقه سره. او دا کتاب د محققینو د توجه وړ ګرځېدلی دی دا کتاب، یعنی ډیر ښه کتاب دی. بیا دا کتاب تکمیله هم لیکل شوې ده، تتمه، هغه د فوات الوفیات په نامه سره په 4 جلدونو کې دی. او پر دغه کتاب باندې د علامه ابن خلکان رحمه الله پر کتاب باندې
تحقیق او تعلیق هم سوی دی په 8 جلدونو کې، په 6 جلدونو کې، په 9 جلدونو کې مختلفې طبعې سره دا کتاب. په یو کتاب کې مثلا په یوه طبع کې فهرست چې هغه په یو جلد کې، په بله طبع کې څه تعلیق ورباندې سوی دی، یوه شي تخریج سوی، په دا بله طبع کې د بل شي تخریج سوی. نو په 8 جلدونو کې یوه طبع ده. دا کتاب اهم کتاب دی. موږ خو غوښتو چې 9 کتابونه ذکر کړو، چې د 10 کتابو تذکره فلحال وکړو، خو هغه وخت پرسول. او د دغه کتابو مختصر تعارف بعضې مضامین موږ ذکر کړو. دا چې کوم کتابونه موږ حالا ذکر کړو دا جامع کتابونه دي، اهم کتابونه دي. خاص کر دا د اخرنی 2 کتابونه د علامه ابن خلکان رحمه الله کتاب دی، یا د الوافي بالوفیات. دا کتاب چې کوم مشهوره کتاب دی په 240 کې مصنف پات سوی دی. دا په 90 جلدونو کې تقریبا، یا په 2 جلدونو کې، یا په 40 جلدونو کې. دا اهم کتابونه د تراجم او سوانح او تاریخ په حواله سره دا مشهوره کتابونه دي.